نن په کورمه کې راهي حق فاونډیشن په خلکو کې د روژې پیکج تقسیم کړلو. دا پیکج د لوور کروم په اپر ستین، لوور ستین او مسعود آباد کې وویشلی شو. په دې پیکج کې چې یو کور ته پکې اوړه، چینی، چای، غوړ او شربتو په 55 کورونو کې تقسیم کړلی شو او د سنټرل کروم په 200 نورو کورنیو کې به هم تقسیمیږي. د راهي حق غړو دا پیکج چې مسعود آباد کې د مسعودي ویلفیر یونین په مرسته تقسیم کړلو. په دې ډول د مسعودي ویلفیر یونین صدر ښاغلي عباس داسې زیاته کړه. ډېره زیاته شکریه د کوم د راهي حق فاونډیشن او سپیشلی د دې کوم چیرمن دی عبدالقهار خانیخیل صاحب، دیم ډېره زیاته شکریه د کوم. په دې لږ ټایم کې دیو په دې کومه وبایي بیماري راغلې ده، په دې سختو حالاتو کې دیو د دې ضلع د ډسټرکټ کورم د عوام ډېر صحیح طریقې سره خدمات شروع کړی دی او د دې کوم ټیم دی ماشاءالله دا هم ښه ایکټیو ټیم دی. داود بی دی، د سره نور کوم ملګري دي، د دې ټولو مو شکریه ده کوو. سپیشلی د فاونډیشن کوم فاونډر دی عبدالقهار صاحب، د دې یو ځلې زه بیا شکریه ده کوم او الله تعالی نه به دعاګانې ورته غواړو چې الله تعالی د دې کوم فاونډیشن دی الله تعالی دې نور هم مخکې بوځي او مو د دې کورم کوم عوام دی هر وخت به دې سره ورسره او څه ټایم هم مو د خدمات دیو ته ضرورت وي مو انشاءالله هر وخت دیو سره ورسره. په دې وخت راهي حق فاونډیشن یو شمېر غړي موجود وو چې په دې کې داود، وسیم او یو شمېر نور کسان موجود وو. په دې وخت د تنظیم یو رکن ښاغلي داود څه داسې زیاته کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن ته د کوم ځای کې ولاړم، دا مسعود آباد ته مو مرګلي سره د دغه ټیم دلته راغللو. دلته مو کوم پیکج مو تقسیم کړ او د ستین کې او لوور ستین، اپر ستین مسعود آباد. سبا ان شاء الله د مو سنټر کوم ته دوره راکه خیری او مو دا څوره خلک ته دیو ته مو دا اپیل کوو زمو سره چې خیر خیرات صدقه زکات وي مو سره په کوم نمبر په پټه چلیږي په دې نمبر مو سره رابطه وکړي. مننه، ډېره مهرباني. واضح دی چې دینه وړاندې هم د راهي حق فاونډیشن د طرفه د کورمې په مختلفو سیمو کې خوراکي توکي ویشلې شوې دي.